یو پیرا روغانی بابا سره یو مشاعرې لروان و ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب ګاډو هغه پې ګواه دی ما بابا غساغه یو غزل دی خوشالي ځان له په خپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه وایي خان دی غزل چې دی د زوماني دی لکه مقصد الفاظ هغه یو شان ویلي دي خلک ترې معنی بل شان دي ما ورته وی بابا دا غزل څنګه تاسو جوړ کړی ولې په کتاب کې نشته بسم الله الرحمن الرحیم خوږو کتونکو سلام علیکم ما او زما جګري کشور صاحب مونږ د برسوات په چکر راوتي یو کشور صاحب د زین بلډینګ ډیزاینر اینڈ کنسټرکشن کمپنی چې دی د دې سی ای او دی او زما د وخت یار دی د سره مې خبره کوله ما وی د سفر د ویلاګ یا د سفر د دغه چې کنه د نظاری چې د ډېرې زیاتې خي نو دته مې ما وی مونږ یو بل خبره مو سره شیر کوم نو هغه خبره ما وی چې هر دا پر ریکارډ راشي ځکه مې چې کوم دی پس کیمران کړو انجینر صاحب ته مې ما زما سره په دې ډسکشن کې لګا بره خاري انجینر صاحب ذکر شو چې مونږ یو پیرا روغانی بابا سره یو مشاعرې لروان و ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب ګاډو هغه پې ګواه دی هغه ژوند دی روغانی بابا خدای پاک ورلزیات عمر لکه پوره عمر بس دغه شو نو دغه یو 3-4 کتابونه چې ما کتلې دي یو سندریز احساس ته یو زوریدلی احساسات دي اولنې کتاب نوی نغمه بیا په دې اخیره کې چې کوم د قربانه خیالونه رالو یو غالبا چې بیا په انګریزي کې یو کتاب ترجمه شو چې دا کم کتاب و د غرانیر دی او یو دغه پس د مرګ چې کوم د انتخاب راغون شو ټول خپل خپلې او دارسي ول راغون کړو نو ډیر خسته هغه دغه بونتو دغه کتاب کنه روغانی بابا سره موږ په دې لار باندې چې کله د خوازخیلی ته روان شو نو ما هغه ته پټ ریکارډر یا خود غواز به زما سره چرته یم او زه شکر دی عطا الرحمن صاحب چې کوم دی عطا الرحمن عطا اخو جسم ژوند دی په دې خبرو باندې ګواه دی قسم ګواه دی بالکل ما ته ما بابا غساغه یو غزل خوشالي ځان له خپل ورکوه که څوک نه درکوي نو خپل ورکوه وایي خان دی بدای چې کار شو چې دا دا کتاب دا په یو کتاب کې ستا دا غزل نشته دا خو غزل دی او دا جدا خبره ده چې ما غزل چې دی د زوماني دی لکه مقصد الفاظ هغه یو شان ویلي دي خلک ترې معنی بل شان دي زماني زموږ په دې ادب کې هر هغه جمله هر هغه لفظ چې د هغې نه دوه معنی ولاړېږي موږ دې ته زوماني وایو یو ته پوزټیو ولاړې دی شي او ته نیګیټیو یا چې کوم دی نو د هر ذهن پورې خبره چې څوک څنګه خیال لري نو دغه شان دغه غزل هلو بالکل نو ذکر شو انجینر صاحب چې ما ورته وی بابا دا غزل څنګه تاسو جوړ کړی ولې په کتاب کې نشته نو دا داسې کار شو زه وم او سراج الدین سراج صاحب خلکو ته استاد صاحب هم وایي ډېر ښه شاعر دی او چې کله روغاني بابا بابایي قطعه شو نو هغه له پکې خلکو شهنشاهي قطعه یو قسم له دغه ورکو خطاب ورکو او ښه شاعري کوي او د روغاني بابا خو خپل یو جدا معیار خپل یو جدا ځای و په هغې د سره ډوباس نه کوو که نه ځکه چې هغه تل او هغه کاڼي نشته چې پرې وتلو نو داغه روغانی بابا ډېره ښکلې قصه شروع کړې دا زه او دغه سراج الدین سراج صاحب وی موږ کوهاټ ته په بایک باندې روان وو ګوره چې په څه کار روان وو هغه کار رانه اوس یې دی خو موږ په یو ځای کې داسې شو چې لکه د موټر سایکل سورلي و کوهاټ ته ګوره زیات لري نو هغه یو ځای کې ما ته احساس وشو چې دا سراج صاحب چې کوم دی نو ستړی شوی دی په ډرایوینګ سیټ هغه ناست نو ما ورته وی چې یاره فی البدین ورته هغه شروع کړو دا غزل شروع کو چې خوشالي ځان له خپل ورکوه که څوک نه درکوي نو خپل ورکوه او حسینه چې یو ځل ورکې بیا قلار شي د خیرکار د سوزل ورکوه او نور په کوم شعرونه دي خو ما ته سره دست چې کوم دی نو دی بس وس مقطع یادېږي چې روغانۍ هم ستا د خیر په تمه ناسته کله کله پکې دل ورکوه وي هغه د خندانه شین شو او مخکې چې کوم دی نو پکې هوټل هغې هم پکې کېناستو ځان له پکې چې اوس کو خبره او ماحول یو ښه انجوای نو انجینر صاحب زه چې د سفر کې د روغاني بابا دغه رایاد شو چې د هغې بیا پیرډي چې کوم دی نو هغه منو هم کړې وه چې خوشحالي ځان له په خپله څنګه ورکړم چې څوک نه راکوي نو خپله څنګه ورکړم او روغانۍ باسي زما په تمه ناسي او زه پکې دله څنګه ورکړم که نه دی وزګار دی زه پکې دله څنګه ورکړم پیروډي پسې کړې وه خو ډېره زیاته ښه پیروډي کړې وه نو روغاني بابا ته مې ویل چې دا ما ته ویل چېرې دا د کتاب د چاپ کولو خو ځکه ده چې اوس خلک پکې دا بله معنا دي خو د خوشحالۍ خبره کړې ده نو الله تعالی دې هغه د خاورو سره وبخي د هغه په ځای باندې یا د هغه په هغه ورچ باندې ډېر کم خلک ګوره هغه هارون باچا پېژندو
چې روغانه بابا د کومې پای شاعر دی یا شاهین بونیری صاحب د خدای پاک ژوندی لري اوس په یورپ کې ناست دی اکثر د خپل وطن ارمان وکړي خو د یورپ نه یې نه مړېږي ټیک شو نو شاهین بونیری چې کله هغه په دې خیبر کې په ښه پوسټ او د خیبر د ټي وي دغه د لاستلان دی هغه چې څنګه به په یو دور کې په پی ټي وي باندې د علامه محمد اقبال شعرونه راتلو چې د هغې نه به خلکو ځاله هغه خپل مفهوم چوتو او د خدای درس به پکې و دغه شان چې کوم دی نو روغاني بابا شعرونه به دغه شاهین بونیری په ای وي ټي خیبر باندې به هغه شعر راتلو او په ډېر ښه انداز باندې به هغه یو شعر یا یو کتاب یې وله راغسته هغه به په ډېر ښه انداز په دې ټي وي پیش کوله چې شاهین بونیری صاحب لاړ چې دغه کریټیو سیزونه ورسره هم لرو اوس خو خیر خیبر ټي وي چې کوم دی هغه خپل بزنس ته ناسته په هغه ټایم کې شاهین بونیری سره به ډېر ښه رول دغه ټي وي پلی کوو نو خبره زموږ د روغاني بابا نه شروع شوه د سفر نه چې په سفر کې چې کومې خبرې وشي دا یادګاري چې کله دا ریکارډ نشي نو هغه یادګار چې کومې خبرې په سینو کې پرتې دي جو هغه قبر ته د سړي سره لاړې شي نو انجینر صاحب الله تعالی دې ژوندی لره تا زما سفر نن ډېر زیات ښایسته کړو مطلب کې روغاني بابا راټ شو الله تعالی دې روغاني بابا له جنتونو ورکړي درجات دي بلندیا روغاني بابا دا یو شعر باندې دا پروګرام راغونډ کو څنګه بالکل بالکل نو د روغاني بابا یو ډېر ښه شعر راته یاد دی انجینر صاحب کله ناکله خو زما سره مې غوښې ورپېږي ځکه چې شعر ډېر جوړ دی وایي چې روح چې د تن د کور وزیری ولنې مصر دا ډیره زیاته ښایسته چې دلته نه کور مستقل شته دی نه کور به مستقل دلته نه کور مستقل شته دی نه کور به مستقل روح چې د تن د کور وزي روح چې د تن د کور وزي نو دغه شعر د انجینر صاحب مونږ چې نن سبا د خپلې مور یا د خپلې کور ودانې یا د خپلو بچو څونه خوښ یو خو که موت هم مړه شو نو چې روح زموږ د تن د کوره ووتو نو زموږ دا تن نه دی دی ورپسې ډایرکټ د کوره خلک وباسي د کفن دفن او دې بندوبست به کوي او موږ به ښخېږو نو انجینر صاحب خپلو کتونکو ته ګوډ بای ووایه د الله په امانه د لوی الله په حواله د نیکسټ پروګرامه پورې